د کندهار حرکت راکړی د کندهار موږ تقریبا څلورمه ده. نو د مشهد پر مرز باندې ځې که دا د فراه د مینه پاسپورټ کې انشاءالله ویزا دی نه بیا به په ایران کې د عراق ویزا لګي نو حاجي صاحب داسې یو طریقه شته چې هلته تا ته یو څوک د ویزې کارمار په ایران کې برابر کړي د عراق ته څه رقم دی که تاسو خپله بیا ځئ څوک معنا داسې یو د ویزې طریقه امریکا هلته برابرېږي تاسو خپله بیا ورځئ سفارت ته اوس خبره هملاین د ایران دا کار کړی دی ښه عین سر د ایران دما خروج شروع کېدو نور نو خدای بد چې هغه ویني ما پوښتنه به کوي چې ته په ایران کې څه شی راغلی زه به خپل شی ورته زه په دغه راغلی هغه به هغه رقم تګلاره کوي ښه 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 بس دې اوس سفارت هم پته نشته دا د دې خبرې او دوی په خپله مني او هم نور ورته دې سوال وکړي چې تا سفارت چیرې نو حاجي صاحب پرون داسې ویډیو نشر شوی چې شیخ حماسي صاحب ویلی ول دی چې مار ځګې ول دی زموږ سره په تماس کې په تیارې کې هست و نو یعنې ستا یقین دا دی چې ته پر دغه باسکل باندې ولاړ سې نه دا د دغسې په ښه اراده خو د دا که د رب رضا و چې ته پر دغه باسکل باندې هغسې هم کولو ځکه چې ما د لارې درک نه وو اوس مې د لارې درک شوی دی وینې نو اوس د خپل عزم بېرته نه شم شاته کولی ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه راځه میده میده ورسره ځمه دی خو نه دی بېکاره دا خو له خیره سره فریضه ادا کوم خدای خالق امر د هغه په ځای کوم ای که ولاړې زموږ د ځایه به هم دعاګانې کوي او درود به رسول الله مبارک ته وایي نو موږ ته انشاءالله دا ورته دغه جال چې زما سره پر بغل را سره و باداره تې نصیبه وکړي خپلو بیتې ته سره او موږ ټولو ته به دعا کوي انشاءالله د خیر موږ ستا سره څه خدمت کولی هر مسلمان غږ ته د ابراهیم علیه السلام د الله غږ ورسوي آمین الله دې خدمت وکړي خدای پاک دې ادا کړي ما ته دې هم خدای پاک آمین که دا نور خلک هم خواهش کړي چې ستا سره خبرې کوي موږ درته ولاړو سلامت سلام علیکم